شعبان میاشتا او خلق شب برات نصف شعبان بارکی تپوس کی چې دا شپه کله ده د دې شرعي حیثیت څه دی په دې باندې عبادت کول څنګه دي به هر صورت شب برات او نصف شعبان دا د شعبان د میاشتې چې څوارلسمه ورځې او پنځلسمه شپه دې ته شب برات نصف شعبان وای. احادیث مبارکو کې د دې د عبادت ډیر فضیلت راغلی دی او د دې شپې اهمیت هم په احادیث مبارکو کې راغلی دی. ډیر احادیث داسې دي چې په هغې کې د دې شپې عبادت فضیلت هغه ثابت دی. عبادت پکې ډیر اهمیت لري خو به هر صورت خاص عبادت پکې نشته دی چې په دې طریقه به یې کوي او داسې نفل به کوي لکه بعضې خلق وایي 2 رکاته نفل نیت په وتړي او په اول رکات کې به سوره فاتحه دومره پیري ووایي دومره سورتونه به پکې دومره پیري ووایي. نه مخصوص عبادت پکې نشته دی کو هر عبادت پکې کوي خو عبادت پکې وکا. ډیره قیمتي شپه ده د مغفرت شپه ده د بخنې شپه ده. ډیر فضیلت احادیث مبارکو کې راغلی دی نو عبادت ثابت دی او خاص طریقه د عبادت نشته دی. علما وایي انفرادي عبادت پکې غوره دی ځان له کور کې او جماعت کې او انفرادي عبادتونه وکړلی شي. په اجتماع سره یا په جمع سره نوافل کول یا په جمع سره عبادت کول دا په دې شپه کې نه دی ثابت. انفرادي عبادتونه چې ځان له څومره کولی شئ هغه وکئ. ډیره قیمتي او د مغفرت او د بخښنې شپه ده. ډیرو نصوصو کې فضیلت راغلی دی. بله خبره دا ده چې دې شپه باندې مقبرې ته تلل احادیثو مبارکو کې راځي. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي امام الانبیا ملاسو بیا ورک شو مانه نو نو چې ما معلومات وکړو نو جنت البقیع مقبرې ته تللی او دا شپه د نصف شعبان وه. د شب برات شپه وه چې امام الانبیا جنت البقیع ته مقبرې ته تللی نو به هر صورت علما وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مفتی شفیع صاحب وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نصف شعبان د شب برات په شپه مقبرې ته تللی خو یوه پیره تللی شب برات خو به ډېرې پیرې راغلی وه خو تلی یو ځلو. نو داسې نه چې سړی هر کال په دې شپه باندې مقبرې ته ځي او دا لازم ګڼي. داسې نه ده پکار که یو سړی لاړ نو ټیک ده ځکه امام الانبیا تلی خو یوه پیره تلی دی نو دا شپه لازم کول او هر کال په دې باندې یا په اجتماع سره مقبرې ته تلل او دا لازم ګڼل نو دا بیا ټیک نه دی. هر عبادت چې په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا فایدهمند وي او دا عبادت وي او چې په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا عبادت ګورې الله ته قبول نه دی په ځای د ثواب دا د سړي د ګمراهۍ ذریعه ګرځي. نو به هر صورت د مقبرې د تلو دغه صورت دی. هر چې بیا په دې سحر باندې روژه نیول نو روژې باره کې روایت شته دی خو علما وایي هغه سندن ضعیف دی. نو پکار دا ده چې روژه دې ونیولی شي د ایام 20 په بنیاد. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به 14مه 14مه 15مه د هرې میاشتې نیولې دې ته ایام 20 وایي. د دې ډېر فضیلت راغلی دی نه که سړی دا 15مه ونیسي د ایام 20 په بنیاد چې دا به اسې نبی علیه السلام نیوله 15مه ورځې ده زه روژه ونیسم نو ډېره د فضیلت خبره ده. احادیثو مبارکو کې راځي چې د ټولو نه زیاتې روژې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شعبان کې نیولې. ګورئ دا میاشت چې کومه ده دې کې 14مه او 14مه او 15مه مه ګورئ خو روژې نیسئ. صرف 28مه به نه نیسئ 29مه به نه نیسئ ځکه هغه خو سبا له بله ورځ له روژه
نو د دې میاشتې د اتیشتمې روژه او نهیشتمه دا دوه منیسئ د دې نه علاوه کو ټولې چا ونیولې د لوی فضیلت خبره ده که چاله پکې د پنځو توفیق الله ورکو کو د درېوې ورکو که د څلورو یې ورکه که پنځلسمه نیسي ښه خبره دا ده دې دیارلسمه ونیسي دې څوارلسمه ونیسي دې پنځلسمه ونیسي دا په ایامو بیزو کې راځي نو به هر صورت د فضیلت نه وځي چې څومره روجې پکې نیولی شئ نو هغه پکې ونیسئ دا ډېرې قیمتي شپې ورځې دي چې هسې رانه لاړې نشي ټوله میاشت کې کوشش وکئ چې روجې پکې ونیسئ هر دا خبره چې دا کله ده نو به هر صورت د تاریخونو کې اختلاف کله ناکله راځي نو به هر صورت د اختلاف په بنیاد باندې زمونږ چې کوم اسلامی کلینډر حساب دی نو هغې کې خو سبا شپه شب برات دی نن نه دی نن د میاشتې دیارلسمه ده سبا څوارلسمه ده او بله ورځې پنځلسمه ده نو بیا سبانۍ شپه راځي خو به هر صورت زمونږ د بعض حساب کتاب په حساب باندې نن شب برات دی او سبا نن څوارلسمه ده نو به هر صورت که دیارلسمه شي او که څوارلسمه شي ځان له نن هم عبادت وکړئ سبا هم وکړئ که نن یې که سبا نو دواړو شپو کې عبادت وکړئ نو انشاءالله چې فضیلت د دې شپې به حاصل شي او هغه به عمومي نه که نن یې دیارلسمه که څوارلسمه نه یا به سبا پنځلسمه یا به بله ورځ پنځلسمه نو به هر صورت پکار ده چې عبادت پکې وکړلی شي او کوشش وکئ چې ماسخوتن هم د جمع منځ کوئ او سهار هم د جمع منځ کوئ احادیثو مبارکو کې راځي